السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا مایکو نیسه تاسو دا وړي کې باندې انټرویو دې سوال غواړی د دې پروګرام باندې کې مختصر دا چې کوم دا کرکری کار شوی دی دا څنګه شوی دی د دې باره کې مختصر خپل بیان. زما اس بیان نشته. خدای دې ټول له دمه توفیق راکړي چې څومره دینه ډبل شي او خدای ټول نیک او ایک کړي. آمین. مونږ دعا وکړو. آمین. السلام علیکم. تاسو څه ویل غواړئ؟ بسم الله. راځي دا ټول سوسایټي دا ټول ممبران چې کوم دي د هغې مستحق دي د مبارک لایق دي او دې چې کوم خاص کر کې د غریب خلکو لپاره چې کوم دا نظام جوړ شو او د دې قابله دا خلک نه وو چې دومره د دې استطاعت خلکو کې نه وو چې دومره هغوی به د دې وسایلو انسان کمی او بعضې ټایم کې دا سړي سره د دې څیز خواهش شي لیکن هغه پوره کولی نه شي چې هغه کوم دی زموږ د تنظیم سره دا پوره کړو. دا ډېره غټه یو کارنامه وکړه. الله تعالی دې له کار میدان راځي او دن دوګنه رات چوګنه دی له خدای. آمین جی. ماشاء اللہ جی. ډیره مہربانی. لالا تسی کیا آختے ہو جڑا کام ہویا ہے؟ بڑا سونا ہو گیا جی. اللہ اس کو کامیاب کرے. آمین. شکر. تسی کیا آختے ہو جی یہ جڑا کراکری اور ٹینٹ سروس کا پکن ویلفیئر سوسائٹی جا کام کرتے ہیں؟ آمین. تاسو سوال غواړی د دې دا چې کوم کار کړی دی ښه کار شوی الله دې نور ولای توفیق ورکړي نور ولې خدای پاک زیات کړي زموږ ټول کلي محبت زیات کړي. زه دا نور زمون مشران دلته نور به ناست دي هغوی سره بس اوس ختم دی. اوس السلام علیکم. حاجي صاحب تاسو څه ویل غواړئ د دې پروګرام باره کې؟ باندې زه ډېر زیات موږ خوشحاله شو. ان شاء الله زموږ مالي جاني ډېر سره به تاوان وکړو زموږ ځان او د مال هر څه به حاجي صاحب تاسو حاجي صاحب تاسو څه کوم ویل کوم غواړئ؟ مشرانو د زړه خواهش ته هغه راشه دا سامان مخکې پروت دی هغه بېشکه ټول وګورئ. دا سامان ډیشونه پلیټونه ډونګې ټپونه جګونه ګلاسونه دا درۍ دي هغه دسترخوانونه خراب پرتې دي دا کناتونه لګېدلي دي. دا نو دا چې څوک کتلل غواړي هغه راشه او دا سامان وګورئ ټول. تاسو مختصر غواړئ خپل رائے راکړئ. الحمدلله جی دیکھو د تنظیم والو ډېره شکریا ادا کوم. تنظیمونه خو موږ نور هم ډېر لیدلي دي او پاکستان کې هر ځای کې تنظیمونه دي لیکن دوله چې خدای څومره زر کامیابي راکړه که نه جي د دې هم یو راز دی. یو راز دا دی چې زموږ په دې کلي کې چې څومره مشران دي که نه جي هغې ټولو مشرانو چې کوم دی هغو د دواګانو او مالی تعاون او حوصله افزایي هغه مکمل دي دو سره ده که نه جي او دوله حوصله افزایي ملاویږي نو دوله چې په هر پروګرام کې حوصله افزایي ملاویږي نو الحمدلله دو رس تر رسه په مخه ته یې روان دي او زه خو الله نه دا دعا کوم چې یالله کوم پروګرام څه کال یې زموږ شوی دی په اولني کال کې فسټ د هغې کې چې کوم شوی دی نو دې نه دا ډبل کړي او دوله کې نور هم اخلاص پیدا کړي او موږ له بیا الله پاک تعاون کولو توفیق راکړي بغیر د څه لالچ نه بغیر د څه دغه نه چې دوی چې کوم دي دا خو 100% د الله رضا لپاره کار کوي که نه جي نو الله به دوی له د دې جزای خیر راکوي. بیا د دوی ډېر شکر ګزار یم چې زموږ خو پسمانده غوندې علاقه ده دلته هېڅ سهولت بې نشته دی او دو هر څه راوړلو نو الحمدلله هغه زموږ کوم کار د ایمرجنسي والا و هغې کې مونږ د شپې 1 بجې به پاڅېدلو. خادي خو دا وه چې واده ماده پروګرام به چې کوم و یا داسې نو هغې کې خو بنده یو هفته مخکې آرډر ورکولی شي د ټینټ سروس والا یعنې چې مونږ له دا شی په کار دی که نه جي ولې دا مرګ داسې شی دی که نه جي کوم ته چې غم وایي نو هغه خو اچانک مونږ ته دی هغه خو اکثره داسې کېږي نو هغه زموږ هغه مسله حل شو که نه جي اوس خو مونږ له د چادر والا ټکول نشته نور څه نشته دغه ټول ملګري د هر یو کور نه یو کس په دې کې شته په دې تنظیم کې د هر یو کور نه یو 2 کسان شته دي چې کوم انډر کې دا کار دی نو الحمدلله خو زموږ ته الحمدلله هغه بازار مانسره چې کوم وایي پرباد چې کوم که نه جي هغه موږ ته خدای په دې ویران علاقې ده لکه هغه وایي جنګل کې منګل که نه جي
دا مولا الله پاک په دې ویرانه په دیات علاقه کې مونږ ته الله پاک اسلام آباد جوړ کړو ابتباد وکړو زه خو د خپل تنظیم ول ډیر داد راکوم الله دې دوله ترقی نور هم راکړي زموږ دواګانې دو سره دي او جاني مالی دو سره به ان شاء الله موږ امداد هم کوو والسلام السلام علیکم ماشاءاللہ داؤ جی جناب ڈاکٹر افتخار صاحب چې کوم موږ سره مخکې هم ډېر زیات تعاون کړی دی مالی اور جانی الله کریم دې حضور مال کی عمر کی اور عزت کی برکت نصیب کی موسیٰ کے دا وقت موجود دی جی دی ویلیج کونسل عیدگاہ ڈمبرا صاحب کا نائب ناظم جناب گجر خان صاحب نے موږ ته پوښ کو گجر خان صاحب تاسو زموږ د تنظیم لپاره زموږ د تنظیم نوجوانانو لپاره زموږ د تنظیم عہدیدارانو لپاره اور خپل د دې علاقې نوجوانانو او مشرانو لپاره بس پیغام راکوي الحمدلله زه د تنظیم والو ته پیغام راکوم چې زموږ څخه هغه الفاظ نشته چې کومې معنی د دې تنظیم والو شکریا ادا کړم مونږ د کلي ته وګورئ هغې کې دومره ډېر عزت ته وګورئ اور انشاءالله زه دوله دا تسلی راکوم چې زه خپل په ځان څه قسم مالي جاني تعاوني زما دو سره دی اور زه بیا دوله مبارکباد ورکوم اور مونږ د دې قابل نو چې کم عزت مونږ له خدای راکړ او کم سامان وراړه دا زموږ د ټولو فرض دی چې دا به مونږ خپل شی ګڼو خپل سیس شانی به د دې حفاظت کوو اور انشاءالله د دې پوره معاوضه به دوله راکوو چې د دې نوجوانانو لا دا عزت زیاتېږي اور خدای د دې دوله ډېره به زیات عزت ورکړي آمین ډېره مهرباني نائب ناظم صاحب صدر صاحب ته لاړم ډېره مهرباني هغه سره هغه نه تاسو فیصل صاحب تاسو کیا آخنا چاہتے ہیں سارے کمے دے بارے میں جڑے تسی نے سامنے ہوئے ہیں یہ آفتے کا ایسا کم ہوئے یاستے علاقے آستے اسی مجھ بڑے شکر گزار آئے اپنے پراوان دے سارے نے نکیاں بڑے نے اسی آچیں چی اور اگر تبت دے جنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نثار میرے پاس ہیں جی ہمارے علاقے کے ایک اور نوجوان اور بلکہ ہمارے پاس انتہائی معتبر ہمارے سماجی سیاسی اور بڑی معتبر سیاسی شخصیت جناب عامر الہی خان صاحب جن کا پکھل ویلفیئر سوسائٹی کا پہلے دن سے جو ان کے بانی رکن اور بانی عہدیدار ہیں عامر صاحب آپ اس سارے پروگرام یہ جو ہوا ہے یا یہ جو انتظام ہوا ہے یہ جو کراکری اور اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں بہت زبردست کام ہوا ہے ہمارے اس علاقے کے لیے اور دیکھیں آپ پہلے بھی یہ ہم یہیں پر رہتے تھے پسماندہ علاقہ ہے ہمارا یہی کہوں گا کہ اس میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا کام ہے اور یہ علاقے کے لوگوں کے تعاون سے یہ کام ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارا مشن ہے کہ یہ کام مزید اس میں جو ہے تو بدل کریں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہے جس پر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے اس میں ہم نے ابھی آگے اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے عیدگاہ کے لیے ایمبولینس سروس فراہم کرنے کے لیے تو اس پر بھی ہماری محنت جاری ہے انشاءاللہ وہ بھی عنقریب ہم لے کر آئیں گے عیدگاہ کی عوام کے لیے بس میرا تو ایک ہی آخری پیغام ہے کہ بھائی خدمت کرنی ہے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور اس کے لیے جو ہے نا اخلاص اور اتحاد اور اتفاق بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ پرویز بھائی بہت مہربانی عامر صاحب یاد رہے کہ ہمارے فاؤنڈیشن کے بہت اہم ترین ممبر ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ پکھل ویلفیئر سوسائٹی کے بانی ممبر اور پکھل ویلفیئر سوسائٹی کے فائنانس سیکرٹری خزانچی موجود ہیں اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ جو کراکری اور ٹینٹ سروس کے بارے میں اور یہ پکھل ویلفیئر سوسائٹی کی جو مجموعی کارکردگی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے السلام علیکم زه به دغه خبره کوم چې زموږ اول سمې دغه پروګرام انشاءالله زموږ چې څنګه پروګرام اولنۍ ورځو نه څنګه ترتیب و هغه چې زموږ پروګرام روان دی مخکې ته روان دی نو انشاءالله مزید به دې کې مو خپل چې کوم زموږ چیز کمی هغه پوره کوو او د خلکو تعاون سره دا د عوامي کار دی عوام به کې انشاءالله خیر دی دواګانو سره به ټول عوام چلی نو موږ چې څنګه دا وسیع ترقی کې دغه سي نو خو پکل دی خو پکل نه بار آل پاکستان ته بيزي آل دنیا ته بيزي نو انشاءالله زموږ اراده ورته خپخي دي ډېره مهرباني جی اوس ما سره یو انتہائی اہم ادھر آ جائیں جی
پکھل ویلفیئر سوسائٹی کے بانی جن کا یہ آئیڈیا تھا، جن کے مشاورت سے یہ فاؤنڈیشن شروع کی گئی، ماشاءاللہ حاجی ابرار خان صاحب موجود ہیں، اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ جو پروگرس ہے، جو پکھل ویلفیئر سوسائٹی کی مجموعی کارکردگی ہے اور یہ ٹینٹ سروس اور جو فلاحی کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام دیکھنے اور سننے والے کو جی ہم نے جو بہت پہلے ہی ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہمارا بہت غریب علاقہ ہے اور ادھر مطلب اتنی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، اور مطلب بہت غریبی ہے ادھر، کوئی کام شام مزدوری ادھر نہیں ہوتی اتنی خاص۔ تو یہ تو ایک سوچ تھی اللہ کے کرم اور فضل سے، وہ ہم نے وہ سوچ آگے کی، وہ ہماری وہ سوچ کامیاب ہو گئی۔ اس میں جی ہمارے جو صدر صاحب ہیں اور عامر بھائی ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا، ان کے ساتھ مشورہ کیا اور انہوں نے یہ آگے سسٹم چلایا۔ تو آج 2 سال ہو گئے الحمدللہ، ہمارے تقریباً 2 سال پورے ہونے والے ہیں، اور جو کام ہم نے پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا کہ ہم اپنے علاقے کے لیے وہ کریں گے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ آج تک جو ہم نے سوچا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ ہم کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا کر رہے ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور اس میں ہمارے گاؤں کے جتنے لوگ ہیں، جتنے ہمارے بزرگ ہیں، ان کا بھی ہم ہمارے ساتھ ہیلپ بھی کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہیں۔ اور گاؤں سے جو باہر بھی لوگ ہیں، جو باہر ممالک میں جو ہمارے یار دوست ہیں، سعودی عرب میں جیسے دبئی میں، سب کا بہت شکریہ، اور ان کا ہر ٹائم ہمارے ساتھ وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، ہماری ہیلپ بھی کرتے ہیں، بالخصوص عامر بھائی ہمارے علاقے میں ترقیاتی کاموں میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اور اس میں جو نکال رہے ہیں پانی کا، لوگوں کو پانی کا مشکل ہے، پانی کا بھی بہت مشکل ہے، اس میں بھی بہت عامر بھائی کا بہت اچھا کردار ہے، کنویں بھی نکال رہے ہیں، اور الحمدللہ اور بھی سڑک پہ پولیس بھی انہوں نے بنائی ہے، بہت زبردست